توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون فسادا في الأرض وقال إن الله لا يحب المستكبرين وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على حبيبك ورسولك. زما عزتمند مشران او دران ورونو دوستان، مسلمانی او ایمان دا د درو خبرو نوم دی. دا یوی تعلق د عقیدو سره دی. عقیده به څنګه د خدای په باره کې، د رسول الله مبارک په باره کې، د پیغمبرانو، د آسماني کتابونو، د جنت او د دوزخ او د قیامت چې څومره د عقیدې خبرې دي. دویم تعلق د اعمالو سره دی، عبادات. خدای څه فرض کړي وي، ژوند به څنګه تېرې، حلال او حرامو تمیز کول. او دریم د اخلاقو سره. ایمان نوم د عقیده او د عمل او د اخلاق ده. د خولې د اقرار هم په عمل کې داخل ده. اخلاق بیا زمون کتابونو کې دا دي چې ښکلي اخلاق هم لس دي او خراب هم لس دي. د خپل اخلاقو سر دوه خبرې دي او د حرام اخلاقو سر هم دوه خبرې دي. د هغې په مقابل کې اول لوی خراب خوی هلکه ډېر فکر کار نه کوي. تکبر دی. او خپل اخلاق د هغې په مقابله کې تواضع او عاجزي ده. او دویم د خرابو اخلاق سر بخل او شمتیا ده. او د هغې په مقابله کې ښکلې خوی سخاوت. نن درته تکبر په باره کې خبره کوم. تکبر دی ته وایي چې د حق خبرې نه انکار او خلقو ته سپک کتلې. دا سړی مړه پسې کې دی، دا پسې کې دی. د دواړو جهانو سردار وایي چې د چا په زړه کې ذره برابر تکبر یې هغه به جنت ته نه ځي. نو دومره سخته معاملې ده.
یو سړی خدای په قرآن شریف کې بار بار وایي د خدای متکبر سړی نه دی خوښ. خدای وایي لویي او کبریا زما صفت دی، ما سره چې په دې صفت کې څوک شرکت کوي ځان ما سره شریک ګڼي نو زه یې سپکوم. یو صحابي مبارک زموږ ښکلی پیغمبر ته وایي چې صاحب زما خدا خوښوي چې جامې مې ښایسته وي، اس مې ښکلی، پیزار مې ښکلی، خوراک څښاک مې ښایسته وي. وی نه، دې ته تکبر نه وایي. دا د خدای نعمتونه دي او د خدای په خپل نعمت په اظهار باندې خوشحالېږي. دا سره چې خدای سه احسان کړي، ښکلې جامې اغونده او ښکلې خوراک کوه او ښکلې موټر کې ګرځه، دې ته تکبر نه وایي. دا د خدای نعمت دی او خدای په خپل نعمت په څرګندولو خوشحالېږي. تکبر دې ته وایي چې د حق خبرې نه انکار کوي او نورو خلقو ته سپک ګوري. دا تکبر د زړه بیماري ده، بدن سره نه. اول تکبر شیطان کړ. خدای پاک ورته وی آدم علیہ السلام ته سجده وکړه، دی خدای ته سجده وکړه. دې زمانہ پس کې خله خلقتنی من نار وخلقته من طین، زید اور نه پیدا کړم، اور رڼا کوي، او دې د خاور نه پیدا کړل. خاور خو خړ کرسیز دې خلق تخبیق دي. تکبر وکړ نو خدای وایي د دې تکبر د وجه نه کافر شي. خدای نه انکار نه کړي، خدای خو هغه معنا خو ځان یې لوی وګڼه د آدم علیه السلام، هغه ته سپک وکتل او ځان یې لوی وګڼه او دې ته نه ګوري چې دا حکم د چا دی. حاکم ته نه ګوري، بادشاه ته چې ما ته خو خدای ویلي دي. نو دې د خپل ځان نه حکمتونو توجیحات او عقل جنګ نو خدای سپېره کړ. نو دقه شان همیشه د پیغمبرانو مقابله متکبرو خلقو کړی. فرعون متکبرو، ابو جهل متکبرو، او دا قطاعت سرداران د مکی مکرمه دا متکبران. نوح علیہ السلام تخبل قوم وی ما نراک الا الذین اتبعوک هم رازلنا وما نرانا علیکم من فضل. تا پس سوک روان دی دا خوار و تشی خلق، ریزال خلق، ناغد مسلمانانو تابیدارو تبیسپک کتل چی سمر پا صحاباو کرام ظلم شوه دی او په حضور پاک کړه. نو دا د متکبرو خلقو کړه. متواضع خلق د پیغمبرانو تابعداري. یو بادشاہ د یو کس نه تپوس کوي چې دې پیغمبر پسې څوک روان دي؟ اشراف الناس اتبعوهم ضعفاءهم. دا قطاعت قد خلق، مالدار خلق ورپسې روان دي که کمزور و غریبانان؟ وینا غریبانان ورپسې روان دي. ويحب الله الرسول د پیغمبرانو لمن نیول دا د متواضع خلقو کار. نو تکبر خراب ویني او د خدای ډیر بدی شي. ما درته وایي تکبر ښکلې جامو ته نه وایي، ښکلې خوراک ته نه وایي، حق خبرې نه انکار کول. دا مالداران ولې قمقل ویشي؟ عربی کی مطل دے الاغنیاء هم الانبیاء. مالدار خلق اکثر قمقلی، اما خلزی چی اجرا کی ناس دی خبری کئی نو چاپی رفت نوکران و مزدورانی نو دی چی سا خبرو کی خشتی که غلطی خلق نیسیب دیر خشت خبر اکلا دا گل منزی موشت
که غلط اقدام ورته څوک نشي ویلی چې دا دې څه وی نو دی وی چې واقعي د زخو لقمان حکیم صاحب نو خلویش دی وجرو کې ما لیدلی د خانانو نه زیات کمقل څوک نه هغه به هوښیاري چې هغه په رښتیا تواضع وکړي هغه ډېر کم دي پکې نو خانان اکثر متکبر او د دین سره دشمني کوي او حق خبره ته غوږ نه ږدي تکبر خلق پس کوي او چا کې تکبر څوک په علم تکبر کوي چې زه ډېر لوی ملا یم دا په ملیانو کې دا طالب پس کې دی دا ملا پس کې دی دا غي علاج دا دی چې ته به ورته ځان ته د خپل ځان نه لوی عالمان یادوي چې زمانه خو لوی عالمان شته زه څنګه تکبر وکړم پیران تکبر کوي او اکثر د پښتنو د پنجاب د پیران دا متکبر دی عام خلقو ته د خپل ځان نه کم ګوري چې زه خو رسېدلی هلکه ټیزه نه ته په څه رسېدل قسم دی د ډېرو پیرانو نه هغه غریب مسلمان ښه دی چې وږي خرڅوي په سړک ناست دی خپل لمونځ اودس کوي نو پیرانو کې دا تکبر راځي چې زه خو ډېر لوی سړی زه خو د شپې تهجد ګزار یم تا ته پته لګي چې خدای دا ستا عمل قبلوي که نه قبلوي تاسو به چاته سپک نه ګورئ خو هغه دې په خپل ځان دوکه کېږي نه نو د هغې علاج دا دی چې ځان ته د نور بزرګان نه یاد کړي چې زمانه مخکې ښکلې ښکلې خلک تېر شوي دي او دومره عبادتونه یې کړي دي زه په دې عبادت ولې دوکه شم دا خو که خدای قبول نه کړي نو د بنګلو بار دی هېڅ شی نه دی دریم خلق په حسن تکبر کې چې زه ډېر قشته یم او خصوصا ښځو کې دا مرض ډېر یا جامې ښکلې واغوندي یا خدای ونه خیش ورکړي نو دې نورو ښځو ته او نورو جامو ته او نورو خلقو ته سپک ګوري خو ځان ته نه ګورې ته سرمن ته ګورې سپینه سرمن خو د غوامي دنه پوزه کې دي سړي دنه پوزه د ناونه ده وکي سړي خيره ده ترخلو کې دي سړي بدلیږي نو ته پکې په حسن باندې دوګه کې دروازه دوه ځله او درې ځله سړی لاندې زیاته ګوتې وروړي او دسماتې ا دسماتې له بس ګوتې وروړي نو دروازه دوه درې ځله په دسماتې کې لاس وې کیږي ته په دې حسن څنګه دوګه کې قسم دې چې خدای دا اندام شاته پیدا کړی دا بار ته د وتې دوزه کنه چا به دسماتې له ګوتې وروړي دنه خېټه کې دې سړي ټوله ګندګي ده د پوزه نه دې ګندګي وزي د مړې نه دې بلغم وزي د خیر بګونو نه دې خیر وزي نو دا حسن جمال خدای په دې دوګنه شي پره ټیک ته د خدای نعمت یې ګڼو شکر نه ادا کړه تکبر به نه کې داسې یو سړی لوی شان ځان ته به لوی مې طالب خواته تېرې ده نو دې دا تقاضا کوي چې دا طالب دې ماته سلام وکړي او سلام وکړه حق ته پوښتنه ته په سلام اچول نو دې طالب ته مولا صاحب ځدې جوړو نه پیژاند وی ولې په نه پیژاند ځل د امتیازو د زین راوته او خېټه کې د دسماتې ده او انجام به د یو څښا مردار چې سړی نشي څنګه څښابونکی قسم دې د سپي بدبویي دومره نه ده چې دا مردار شي لکه انسان چې مړ شي انسان په ګنو کې چا وجلې یا په دریاب کې راغلی او څو ورځې پې تېرې شوي د هرې مردارې نه د هغه بوی سخت
دا چې چالي دي هغه ته پته لګي نو ته تکبر پس کې اول لسه د نطفه یو اصحاب پدې دی وبلی او خیده کې دی ګندګي یا اوله نطفه مذره وفي جوفي نجاسة قدرة واخره جيفة مستقدرة اولنا گندو بے آمینز کی خیطہ کی لدا پراتے دے او آخر کی بدن نگند نو تکبر پسکے نو سوک چی پا حسن و جمال تکبر گئے دا دا جہاد کا مقل لے زان تبلوے نوے دا بلنا ٹک تا دا خدای دا نعمت شکر ادا کر تو روغ جوڑے او معذور دیولی دے تو شکر دے چی خدای پاک زو روغ جوڑ پیدا کرے تکبر بنکے مارتوی تکبر دا زر بیماری دا او خدای و رسول آغا نخوخی دا پیغمبر علیہ السلام جن کے مکرد او دا صحابہ و کرام او دا نیکان نو حیران نشه سلورم متکبر لیڈرانی لیڈر متکبری دار وطن چی که غلام لیڈر چی متکبری اپا دی امام انقلاب زندہ با لکن چتکی لکه تسشی زناورا دا لیڈران قسم دے که دا دی دیدی که دا افغانستان دا متکبر ہے هر یو د دې شو شاکې چې زدا سکم او غرض نه د ملک اسلامي نه د دین نه د بل کو چې زما پارټي راشي او زما دا سړی راشي او زما دا خزر راشي د دقه د پاره منډي هغه حق خبره نه اوري زما د لیډران ډیر بدی شي ځکه دا ډیر قمقله متکبر او په دې پونګه باندې خوشاله شي چې زمانه مخکې موټر کې ز صدر شمه مخکرانه پونګه راوړنه پونګه څه شي ده قسم دې د بشرانو خو زیات د حکومت نو ذلت شي نشته کم مشر په عزت په خدا خلک لیونی نو متکبر چې زما سره خو پاتې ده او زما جاندار نو دا تکبر ده خدای ځکه حق مقصد نه نو د دین اجتماعي فکر هر خبره چې څوک کوي خود د شرعي یا غینه به انکار کوي کاغه حق خبره یې کوي که حق خبره څوک مني چې او ټیکتا هغه متکبر نه دی او غلطه ته غلط ویل دا تکبر نه دی خو هر حق خبره نه انکار کوي په دې چې ځکه دا زمون د پاټه منشور نه دی دا زما د لیډر نه نو دا تکبر علامه ده تکبر الحق دا حق خبر نه انکار کو او غمس الناس خلق تسبک کتل سلورم دا سرکاری نوکرانو کې تکبر لسم پاس په خو چې بابوشي نو بریته نه ده او کم درې بجې جوړ کړ چا سره به خبره نه کې ذکر زخه بابي دکاندار سړی تکبر نه کوي او کوي کو نو بیل تجارت ناکامیاب دکاندار تاجر سړی سره شپاړسم پاس نوکرانی ابا تکبر نه کوي او سرکاری نوکر او به چې عوام ورته راځي ما خود جهان متکبر هغه حق بل سړی به ورته ولاړی دی چې راشي ټلیفون به ورته ونیسي پلار سره مور سره دوستانو سره به خبرې او د دې کیزن به کور کې ټلیفون نه نو سرکاری نوکرانو کې تکبر راځي یو عہده چې اوچته هغه به لاندې تسبیح ګوري یو ډیګری چې اوچته نو په عالمانو کې په پیرانو کې په لیډرانو کې او په سرکاري نوکرو کې تکبر راځي ډیر کم پکې بچ کیږي ټیک ټاک راغی سره د توبه واسي خدای پاک ته چې خدای که زمان سره کې سره اغلی زمان اغلی نه توبه نو خدای پاک هغه معاف کوي او دا راځي ګورې په انسان کې
دا تاسو ته نه وایم، اول ځان ته. نو چې سړي کې دا راشي دی د خدای پاک ته ځان ته عاجزي وکړي. یا یو انسان سره سپکه معامله وکړه نو ټیک ته یو خو د قار خبرې سړي له په یو خبره قار ورشي، غلط تپوسي، بې وخته راتللې یا بې ځایه تنګولې، او یو د تکبر د وجې نه چې مسلمان ته سپک ګوري، نو دا شی ښه نه دی. پنځم مالدار سړی متکبري په مال و دولت. په مال و دولت خو څه خاص د عزت خبره ده. قسم دی هغه غریب سړی چې زمینداري وکړي او یوې دمو کې او د توپ د سوري د لاندې سملي، هغه ته خوشحالي د هغه نواب نه، د هغه خان نه، د هغه کارخانهدار نه زیات حاصله ده چې ټوله شپه په کارکولیټر باندې حساب کتاب کوي. دا د کارخانو والا پیښور کې دي چې خلک ودي شي هغوی کارکولیټر راوالي او حساب کتاب جنګوي، خوب نه ورځي. نو بیا د خوب دپاره یا پیټډین ستنې ووایي، یا بلې ګولې وخوري مردارې، یا شراب وڅښي چې بد عملی، یا دا نور څیزونه وکړي چې خوب والا راشي. نو بیا خوابان مال پاسي. دغه مال و دولت نه هغه غریب سړي ته زیات اطمینان حاصل دی چې هغه خدای پیژني او آخرت باندې یقین وي، او دی یقین وي چې دا یو څو ورځې ژوند دی. که سړي په بنګله کې تېر کړه او که په ساده کوټه کې تېر کړه، او که سړي ګډان وخوړله او که غټه غوښه وخوړه، خو ژوند خو یو شان دی. د مرۍ پورې خوند دی، په خوند کې فرق نشته، نه په خېټه کې فرق شته او نه په اودسماتې کې. داسې نه چې چا چرګ خوړلي د هغه اودسماتې خوند نه اخلي، او چې چا غټه غوښه خوړلې اودسماتې یې ښه نه کوي. نه په اودس کې اودسماتې کې فرق، نه په متیازو کې، صرف هغه د شم شا خبره او په دې باندې ځان. نو یاد لرئ تکبر خدای نه خوښوي، نه د سرکاري نوکر، نه د پیر، نه د مولا، نه د لیډر، او نه د مالدار او کارخانهدار. ټیک ته چې خدای در سره احسان کړي، ته د خدای د نعمت شکر ادا کړه، او خدای په دې خوشحالېږي چې خدای چا سره احسان کړي، دا د احسان اثر دی په ده څرګند. یو سړی راغی زمونږ د ښکلي پیغمبر مجلس ته، سخا جامې اغوستې وې او وزه رفع داسې کمزوری وی وروره تا سره څه نشته؟ وی ما له خدای خان را کړي، ما له خدای دولت را کړی، ما له خدای دا را کړی. وی ولې د خدای د نعمت اثر پتا نشته چې خدای درکړي وي استعمالوی، ښکلې جامې واغونده، ښکلې وزه رفع کې اوسېږه. ان الله جمیلا یحب الجمال، د خدای جمیل دی، خشته دی، د هغه خیش وخت دی، نو ته استعمال کوه، د خدای شکر ادا کړه. د دې داسې مثال دی لکه پلار کور له بچو له غوښه راوړي، ترکاري راوړي، میوه راوړي، او هغه ټول پې په خوشحالۍ ړم شي، نو دې څومره خوشحاله شي. دا دنیا خدای موږ له پیدا کړې ده، خو ته په دې حیثیت استعمال کې چې د خدای نعمت دی او خدای په دې خوشحالېږي، نو قسم دی خدای پاک په خوشحالېږي. خو ورسره وی تروي صفت ما شکلاهي ته دریدار، زړه کې د ستا درویشي وي، ټوپۍ خو د سرو د تیلې په سر کړه، نو د تیلې ټوپۍ په سر او د تیلې سپلی په خپل کول، دا تکبر نه دی. تکبر د زړه سره تعلق لري چې بل مسلمان ته سپک ګوري. زمونږ د هوښیار عالمان وایي وی د متکبر سړي داسې مثال دی لکه غر باندې یو سړی ولاړ اوچت، نو ده ته د لاندې خلک ټول واړه ښکاري، خو لاندې خلقو ته دی وړوکي ښکاري، ځکه هغه په غر دی. دقه شان متکبر سړي ته دا خلک کمزور ښکاري، خو د خلقو په نظر کې هغه سپک وي. کم افسر چې په خپل لاندې عملو تکبر کوي، د هغه لاندې عملو په زړه کې هغه سپکي، او چې هغه په ښکلي اخلاقو په تواضع راشي، نو د هغې په زړه کې د هغې قدر پیدا شي. د متکبر سړي قدر په دې نه زیاتېږي چې ځان ته په خپله لوی سړي ووایي، چې خلک ورته لوی سړي ووایي.
د دوار جهان سردار وای من تواضع لله رفعه الله چې څوک د خدای لپاره عاجزي اختیار کی خدای راوچتای مالدار سړی ته چاپلوسی نه یا حاکم ته چاپلوسی نه یا وزیر ته یو خو د مشر عزت ته جدا خبره او یو ورته چاپلوسی د دنیا لپاره او داغه د غرض لپاره لاسونه کوله د دوار جهان سردار وای چې د کوم سړي په ځل کې ناراضي چې ماته د خلک دري په مجلس کې دا سخت متکبر دی صحابه کرام وای مونږ ته د حضور پاک نزیات محبوب څوک نو خو پاسیدو ورته نه ځکه هغه منع کړو هغه نه ما سره به داسې معامله نه کوي لکه د عجم او بادشاه چې خپل بادشاه سره کوي د ایران بادشاه ته به خلقو سجده کوله او قدمونه به ولخ کولون او دلته بعضې پیرانی جاهلان دا خلق ورځي په خپل ورته پروزي او سجده ورته کوي دا متکبر دی کدی د دین نه خبر وي دا غپیر دا خلق به منع کول چې نه زموږ ستاسو مېز کې څه فرق دی ما په دې خوشحالېږي چې ما ته خلک لاندې پروزي او خپې رانه ښکل کړي چاته لاندې په سجده پرېوتل او خپې وله ښکلو او د کوم سړي د مولا د پیر د لیډر د خان په زړه کې چې دا راځي چې زه راشم او ما ته خلک ودرېږي دا متکبر دی یا دا خوښوي چې زما د خلک لاسونه ښکلی د خلقو نه دا تقاضا لري نو دا متکبر دی ټیک ده یو هغه ته حکم دی یو تا ته هغه ته دا حکم دی چې زړه کې چېرته دا رانه والي او تا ته دا حکم دی چې د مور پلار د خپل استاد او د خپل مشر لاس ونولی شي خو که دا زړه کې دی چې خلک دې زما لاسونه ښکلی او ما ته دې لاندې پروزي او شکرانه دې را تږدي په قدمونو کې دا پیران دی نو دا متکبران دي دا د خدای بدي شي نو لیډران خانان سرکاري نوکران دې کې تکبر راځي خدای پاک دې موږ وساتي زموږ ښکلی پیغمبر یو ځل ناست و ډوډۍ خوړه نو په عاجزۍ ناست یو سړی وي دا څنګه ډوډۍ خوري لکه مرایي چې ډوډۍ خوري د مالک مخکې نوکر هغه وی زه د خدای یو بنده زه پیغمبر بنده عاجزه مې خوښ دی او ځان مې پیغمبر بادشاه نه دی خوښ یو سړی راغی هغه ته یې کتل د باندې راپېدل لاله او ورته یې زه څوک یم زما مور خو غریبه ښځه وه هغې به ساګ خوړه او ما داسې خوړلی دی هر چا سره ډوډۍ لتلی دی که د اوربشو ډوډۍ و ټوکړه وه دعوت یې زړه ښځه به راغله وی صاحب زمونږ در سره کار دی لاس به یې ونیو د هغه وی صاحب ډېره ښه ده د تکبر نه یې سخته منع کړې ده ابوبکر صدیق بادشاه شو خو کپړې به یې مخکې خرڅولې نو څادرونه یې په اوږه واچول څادرونه خرڅوي بازار ته ووت دا نه وایي چې زه خو بادشاه یم څادر یې به څنګه خرڅوم او ما صاحب مخې له ورغله وی صاحب تا ته خو به فیصلې راځي نو ته چې بازار کې ګرځې فیصلې به څنګه وي زه به ځان له حلاله روزي نه ګټم په ما حلاله روزي ګټل د بال بچ دپاره او ځان دپاره فرض دی وی اوس ستا خرچه په حکومت ته راشه زه مشران صحابه را جمع کړم ټول یې را جمع کړل او ابوبکر صاحب پاسېد وی زه ځان له خپله روزي ښه ګټلی شم ما له تجارت چل راځي خو زه د عمر راوستم او ما ته وایي د بیت المال نه به ستا تنخوا وي هغې به ټیک ته دا زموږ ده خو یې ما له به دومره مقرروی چې زما مخکې څومره وه زیاته نه د بادشاه عاجزي یې پکې لرګي په سر وړو او سودا نه چې بلاړ په خپله به یې سودا راوړه کوم سړی چې دا نوکر ته وي راشه دم چت کا په خپله وله ګوتې نه وروړي دی د تکبر علاوه زمونږ د پیغمبر نه لوی څوک په خپله یې سودا راوړې ده په هر قسمه سورلي کړې ده په خچره یې کړې ده په خره یې کړې ده په اوښه یې کړې ده په اسه یې کړې ده
حضرت ابی هریره د مدینه والی او خشاک پیدا کرنا ہو یہ خلو ان طریق امیرکم لار رات پریده امیر المومنین او جامع دندلی او هر قسم سیزی دا عجزه په شکل پڑھلے دے او قبول کرده نو زمون د خپل کتاب او زمون د خپل پیغمبر او زمون د خپل صحابه او کرامو دا تعلیم دی چې تکبر به اندازې خشي نه دی او دا په مقابل کې تواضع عاجزی کول چې زړه عاجزی دی تنوي چې خلکو ته پروزه چې په ما قدم ماله یا پیزار کې ځان نو ورځوي چې په ما قدمونه واله نه عاجزی دی ته وي چې زړه کې درته خپل ځان د ټولو نه کمزور ښکاري چې څه دا غي هار ضروري نه او تکبر دی ته وي چې زړه کې درته نور خلک سپخ کاری او ځان درته اوچت ښکاري په خپل جامو په خپل شکل کې تکبر نه راځي دا د زړه